دی ډیوایس لا بلیک باکس ویل کیږي او دا په هر جهاز کې لګیدلی وي. په هر جهاز کې دا دوه ډیوایسز لګیدلی وي. اکثر چې کله جهاز کریش شي، جهاز تباه شي، نو زموږ ذهن کې دا سوال راځي چې د جهاز تباه کېدو نه مخکې به په دې پایلټ باندې څه تیر شوي وي. پایلټ په ښکته ایرپورټ ته څه ویلي، پایلټ په کومه داسې مطلب د دوو پایلټانو ترمنځ به څه خبرې شوي وي د جهاز تباه کېدو په وخت کې. جهاز تباه کېدو په وخت کې پایلټانو چېرته جهاز نه دانګلي خو نه دي، نو دی دا ډیوایسز چې کوم دي د تعالی مکمل ډیټا ریکارډ کوي او دا په هر جهاز کې لګیدلی وي. د څه فنکشن وي د څه ریکارډ کوي که جهاز تبام شي کنه نو دا ډیوایس نه تبا کیږي. دا داسې مټیریل نه جوړ وي. نو په دې ویډیو کې در سره د بلیک باکسز حواله سره داسې انفارمیشن شریکوم چې تاسو به حیران کی، تاسو به ټیکنالوژي حیران کی. جی اکثر زموږ په ذهن کې دا سوالات راځي کنه چې پایلټ غریب بس تیر شي وي، جهاز خو تبا شو، خلک هم پکې تبا شو، خو دا ټایم پایلټ سکول آیا پایلټ دو نشه کې د پایلټ غلطي وا کنه جهاز خرابو. نو د ایرپورټ عمله چې کوم وی یا د جهاز چې کوم مالک وي نو هغه هم د دې ډیوایسز په ذریعہ باندې دا معلومي چې جهاز را غورځېدو کې غلطي د پایلټ وکنه جهاز خرابو. دې ډیوایسز نه مکمل ډیټا غي معلومیږي. دا په جهاز کې دوه لګېدلې وي. د بلیک باکس ویل کیږي، خو دې رنگ چې کوم وی اورنج کلر وي. جی اورنج کلر ځکه وي چې چېرې دې جهاز ملګبا کې ډېر په اسانه باندې په نظر راځي. اورنج کلر ول ځکه ورکړي وي چې جهاز ته بام شي او مسوځي نو هغه سوځېدلې ملبه کې دا اورنج کلر لک صفا په نظر باندې راځي. نو په دې وجه د اورنج کلر ورکړل کیوي. دا په یو جهاز کې دوه لګېدلې وي. جی دوه بلیک باکس په یو جهاز کې لګېدلې وي. یو بلیک باکس دې لپاره لګېدلې وي چې د کاکپټ مکمل وایس ریکارډینګ کوي. کاکپټ هغه لویل کیږي چې کوم ځای کې د پایلټان ناس یو جهاز مکمل کنټرول کوي. لکه مخکنه سیټ د ډرایور وی کنه زب الله پاسان الفاظ کوي مخکنی سیټ لا د جهاز په زبان کې کاکپټ ویل کیږي چې په کوم سیټ کې پایلټان ناس وي. دوه پایلټس ناس، یو پایلټ وي یو کو پایلټ وي. نو دا پایلټ او کو پایلټ زیونو ته کاکپټ ویل کیږي. جی نو دا یو ډیوایس بلیک باکس په کاکپټ کې لګیدلی وي چې د کې سلور های کوالټي والا مایکس لګیدلی وي. های کوالټي مایکونه په دې کې سلور لګیدلی وي چې د پایلټانو خبره هم ریکارډ کوي. پایلټ خطا ایرپورټ سره کوم خبره کوي هغه هم ریکارډ کوي. ایون پایلټ چې کوم بټن وخی کنه دا بټنو ټکار هم دی ریکارډ کوي. دا سه های کوالټي مایکونه دې کې لګیدلی وي چې پایلټ کم بټن وخی کنه ایون پایلټ چې ټوخیږي یا داغه د سا چې کم بریتنګ وی کنه هغه هم دا مایکونه ریکارډ کوي. لکه د مکمل ریکارډینګ کوي د کاکپټ. کچره جهاز تباشي کنه نو دی بلیک باکس نه مکمل د ډیټا راو باسي. دی کې باقاعده هارد ډیسک میموري لګیدلی وي ته راو باسي. کمپیوټر سره ټچ کیه کې مکمل ریکارډینګ دی ووري چې جهاز تبا کېدو دوران یو پایلټ بل پایلټ لسویل دي خطه ایرپورټ سره د دې سره رابطه شوې ده. ایرپورټ لدی سویل دي د جهاز حواله سره سویل دي. آیا جهاز تبا کېدو دوران د کمی بټن وخلې دي جهاز کې واقعي خرابتیا وکنه پایلټ غلطي کړې ده، پایلټ غلط بټن وخلې ده، پایلټ د غلطۍ په وجه جهاز تباه شوی دی کنه جهاز کې خپل روانه نو مکمل ډیټا خبرو هر ټول ریکارډینګ چې کوم وی هغه دی بلیک باکس کې پروت وی. جی جهاز تباشي د سنگر او باسي د لهم د ویډیو اینڈ کې ویما ک جهاز شرط بوله پروزنو او بو کې د سنگ دا معلومای ک جهاز شرط په خوش کا پروت وی نو کې د بلیک باکس سنگر او باسي باغې نه باندې د ویډیو اینڈ کې خبره کو خو غې نه مخ کې د بلیک باکس چې کم فیچرز دي کم کار دی په دې باندې خبره کو. یو بلیک باکس چې کم یو خو په کاکپټ کې لګېدلی وي، بل کم وی کنه بلیک باکس هغه هم په جهاز کې انځه کې دای فټ کړی وي چې د جهاز مکمل ډیټا ریکارډ کوي. دویم چې کوم بلیک باکس وی کنه هغه د جهاز مکمل ډیټا ریکارډ کوي چې جهاز کوم ایرپورټ نه والوته څومره فاصله کې دی والوته څومره سپیډ کې دی رزمه کې نوچر شو کم ځای کې د ټارنو کو کم ځای کې د څومره هایټ باندې دی روانو کم ځای کې د لوریز راغلی مطلب مکمل ډیټا ویرورا چې کم ځای کې د غړبېدلې دی کم ځای کې د حرکت خراب شوی دی مکمل د جهاز ټریکینګ ریکارډ چې کوم وی هغه په دویم بلیک باکس کې پروت وي. جی چې جهاز کم زینه ډچکا خوړلې ده، جهاز کم زینه را پروت دی، د جهاز انجن کم زینه شور روان کړی دی، د جهاز انجن کم زینه خراب شوی دی هغه په مکمل ډیټا د جهاز په دې بلیک باکس کې پراته وي. یو بلیک باکس کې د پایلټو د بټنو د خطر کمیونیکیشن چې کوم کیږي مکمل ریکارډینګ پای کې وي او بل جهاز کې د جهاز مکمل ډیټا وي چې څومره سپیډ سره دی د کم ایرپورټ نه الوته دی څومره هایټ سره دی بره ختلې دی څومره
هایټ کې د سپیډ ور کړی دی، څومره کم ځای کې د سپیډ کم کړی دی، کم ځای کې د سپیډ زیات شوی دی، کم سپیډ سره دی نور براخته دی، څومره هایټ کې د ځمکې نه مزل کړی دی، مکمل ډیټا په دې کې پرته وروره. نو بیا چې کله جهاز کریش شي، جهاز تباه شي، جهاز چې کم انجینیرز وي کم عملوي نو هغه د جهاز هغه ملبې ته لاړ شي او هغه دا بلیک باکس ګوري دا بلیک باکس په چرته پروت دی. دا بلیک باکس راوښکل د هغه لپاره اهم وي. د لاشونو راوښکونه مخکې د ملبې نه د خلکو لاشونو راوښکونه مخکې د بلیک باکس پسې ګرځي. د بلیک باکس خپل ټیم وي، خپل انجینیرز وي چې سره داسې ډیوایسز وي چې د هغې په ذریعه باندې هغه د بلیک باکس په ملبه کې هم لوکیټ کوي چې ملبه کې دا کم ځای پروت دی. ایون چې کله دا بلیک باکس په اوبو کې پروزي، مطلب یو جهاز په اوبو کې پریوتو نو د سمندر په تح کې هم دا بلیک باکس هغه فایند کوي. د سمندر په تح کې هم دینا الټراسونیک ویوز چې کم دی راوچتیږي او بهر آی سره ډیوایس ویل پته چې دا بلیک باکس اوس دا وخت کې کم ځای کې پروت دی او دا دومره مضبوط مټیریل نه جوړ وي چې د په اور کې منسوځي دله چې څومره درون شي تر بغیر د نه ډس کوي نه ماتيږي. دا دومره مضبوط مټیریل نه دی جوړ کړی وي. مطلب جهاز ټوټي شي، جهاز مکمل ختم شي، خو دا بلیک باکس چې کوم دی دا نه ختمیږي. ځکه په دې کې ډېر اهم ډیټا پرته وي، دې کې ډېر اهم معلومات پروت وي چې هغې نه پته لګي چې آیا دا جهاز د پایلټ د غلطۍ په وجه را پریوتو که نه، آیا دا جهاز کې خرابتیا وه، آیا ایرپورټ چې کوم عمله وه هغه جهاز له غلط انفارمیشن ورکړی دی. نو بیا هغې نه پس جهاز بیا ډیسایډ کوي چې غلطي د جهاز وي نو بیا د هغه پایلټ چې کوم کور والا وي، خو پایلټ غریب خو پکې مړ وي، د هغه کور والا سره ښه مرسته وکړي، د هغه تنخواه وغیره، د هغه پنشن وغیره ښه هر څه. خو که چېرې پایلټ غلطي کړې وي نو بیا د هغه کور والا سره مرسته کېږي نه کېږي، دا بیا بعد کې خبرې دي. خو دې بلیک باکس نه ای مکمل ډیټا راوباسي وروره چې غلطي د چا وه، غلطي د جهاز وه که غلطي د پایلټ وه. څه ټایم چې جهاز کریس کېدو دوه پایلټانو خپلو کې یو بل سره څه خبرې کړي دي، دیو بل څه ویلي دي، آیا یو پایلټ خو له داسې نه دي ویلي چې ماله پیراشوټ راکړه چې زه در نه ودانګم او ته پوهېږه او جهاز دې پوهېږه، ماله لاره کوله وکړه چې زه در نه کوشم ته پوهېږه او کار دې پوهېږه. ایون دا پایلټس چې کوم وي دا ډېر بهادر ځوانان یې وروره. دی سره همدغه پایلټ کاکپټ چې ویل کېږي دی سره دغلته ایمرجنسي ایگزیټ هم وي، داسې دروازې وي چې دی په هغې باندې د جهاز نه ټوپ کولی شي. پیراشوټ دی سره وي، دی سره مکمل سیسټم وي او دی پوی هم وي چې د ایمرجنسي په وختو کې به جهاز نه څنګه ټوپ کې. دی سره علم وي، نالج ورسره وي، خو نه جي دی بیا هم تر اخر لمحې پورې د جهاز کنټرول کولو کوشش کوي. جهاز کنټرول نشي، جهاز تباه شي، پکې ټولو نه مخکې همدغه پایلټان غریبانان چې کوم دي مړه کېږي، دغه پایلټانان پکې مسلمانان چې کوم وي شهیدان کېږي. نو د پایلټ جاب چې کوم وي یو طرف له موږ آسان د مزو جاب خو چې کله بیا داسې جهاز کریش شي نو بیا یقینا دغه جاب دغه ټاسک موږ ډېر مشکل ښکاري. او بل د دې هر مومنټ باندې نظر ساتل کېږي. کیمرا سی سی ټي وي فوټیج خو ځکه کې نشي ریکارډ کولی ته چې هغه بیا مطلب هغه تباه شي، سی سی ټي وي فوټیج وغیره تباه شي. خو دا بلیک باکس یو داسې ډیوایس دی جوړ کړی دی چې دا دومره ځای هم غټ نه نیسي، وړوکی غوندې ډیوایس وي او دا تباه کېږي هم نه. اور دې کې مکمل د جهاز ډیټا او مکمل د پایلټ ډیټا، مکمل د پایلټ خبرې، مکمل د پایلټ کمیونیکیشن ایرپورټ سره هر څه پکې مکمل ریکارډ ویجي. نو دا د بلیک باکس حواله سره انفارمیشن مې در سره شریک کولو. دغه کې د شي انفارمیشن ما نه مس شوی هم وي، د هغې لپاره معذرت. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.